مبارک میاشت رمضان درورا پکی ذکرنا او ختمنا کوا الله تجاړنی ماش پکی کنا ورتزار یومینتنا کوا مبارک میاشت رمضان درورا پکی ذکرنا او ختمنا کوا الله تجاړنی ماش پکی کنا ورتزار یومینتنا کوا خوبنا پرېږد دا یوه مهینه سکیمتی د ګور دا مهینه الله تجاړما. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم برکت علي دی، منګور اوسیدونکی یم او د الخدمت فاونډیشن منګوره سټي صدر یم. او درستخان چې دی دا مونږ د اول ورځې نه دلته شروع کړی دی او انشاءالله اراده م ده چې د اختره پورې وچلو. دا اصل کې دا ایمرجنسي ده او په دې ایمرجنسي کې چې کم سړی م ایمرجنسي کې راشي نو هغه ځان له څه تیاری یا څه شی نه کړی او دلته کې د هوټلو دا سامان چې دا هم څه ډېر معیاري نه نو موږ د هغې دپاره دا معیاري کانه راوړو او دغه ایمرجنسي خلکو ته هغه موږ پرووایډ کوو. د ورځې د اندازې مطابق 200-300 کسان چې دي دا د درستخان نه مستفید کیږي. د الخدمت رضاکار چې دي دا خو فی سبیل الله راځي، صرف د دوی مقصد د الله رضا ده. ځکه چې هر سړی کوشش کوي چې یاره روژه ماتې له خپل ښځې بچو له کور ته لاړ شم او دا رضاکار چې دي دوی یو ورځ هم په کور کې روژه نه ده ماته کړې بلکې هر ورځ دلته کې موجود دي. صرف د دوی مقصد دا دی چې زموږ نه الله رضا راشي. حضرات ته خو زه د تعاون اپیل کوم ځکه چې په دې درستخان باندې زموږ پر ډے 25,000 روپۍ خرچه راځي. نو مخیر حضرات ته زما دا اپیل دی د منګورې که د منګورې نه بهر دي بهر ملکونو کې دي په دې بورډ باندې زما د اضافي نمبر هم لګېدلی دی نو دوی زموږ د الخدمت سواد سره چې دی د هغې تعاون وکړي نو موږ به نور هم په ښه طریقې سره دا درستخان چې دی دا به وچلوو. عبدالحلیم ایډوکیټ د سواد د الخدمت د خدمتګارو د ولنټیرز په خوا کې ولاړ یم په سنټرل هسپتال کې او دوی د خپل عام طور چې دوی څنګه کوي دلته کې هم نن بیا دوی د غریبو خلکو د روژه ماتې دپاره ارینجمنټ کړی دی او د هغوی خپل ټول خدمتګار د الخدمت فاونډیشن دلته کې ولاړ دي ولنټیرز. الله تعالی دې د دوی دا جذبه دا خدمت دا دې الله تعالی د دوی قبول او منظور کړي او دا خبره ډېر د وړنې خبره ده چې په کوم ځای کې که آفات راغلي دي که څه مصیبتونه راغلي دي په معاشره کې د غریبو خلکو سره د منډې تړلې د خدمت لپاره څه ضرورت راغلی دی د الخدمت کسان چې دي کووډ-19 کې سپریګانو په کوڅو کې په خلکو په کورونو کې هغې کې هم دوی خپل خدمات سرته رسولي دي او الله تعالی دې دوی دا خدمات چې کوم دی د قبول منظور کړي.